او د قیامت بل غټ علامه ده چې شوزو به جامع اغوستي خو بیا به هم لتی، یعنی جامع به دومره لري چې بدن به تر د جامو معلومیږي. دا د قیامت غټ علامه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، بلکې کتابونه لیکي چې په دې څه قومو باندې چې د عذابونه راغلي دي، سخت عذابونه راغلي دي، دا دغه شوزو به ستري په وجه باندې راغلي دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر دې امت باندې او خصوصا پر موږ به غیرت پښتنو باندې به دغه عذاب دغه شوز په وجه باندې راځي. دا شوز مردار کم به ستر د بيزوګانی لکړي په دې څوک قسم په خدای چې دا عذابونه راشي چې زما د رب په ذات قسم په ګندل ستړي په ګندل زما د رب په ذات قسم ستړي. الله تعالی د خپل قهر په جذبه کې نه راوړي، خو کچیر قهر په جذبه کې راځي قسم په خدا کا څلور طرف نه، اته طرف نه، دولس طرف نه، شپاړس طرف په ذات بلا کې یو طرف ته مخ وګرځي. دا سي عذاب دی الله تعالی شپاړس طرف ته جوړه بلا کې بیا مخ وګرځي. او قسم په خدای چې کور په کور په ټولولې قسم خدای ستړي. دا چې عذاب د الله تعالی را باندې راځي. کزمر دغه بیا غیرتي، زمر دغه بیا ننګي، زمر دغه بیا ایمانی، چې مر په کور کې پښه غزولې لونه و خونی و مینې می په څو کې لکه بيزوګانی ګرځي په لوڅ مخانو باندې. قسم په خدای چې الله تعالی عذاب و هم ینو. او په ورځ د قیامت به د جناکارو شوز سره دار کم زنان راپورته کیږي، قسم صفه زنانی کسون منځونه کوي پنځه ټیمه دغه رقم زنانی به الله تعالی په ورځ د قیامت د جناکار زنان سره راپورته کوي چې په دنیا کې جناوي کوله د هغه جناکار سره به دغه زنان راپورته کوي. نه دي دا پښتو کې شروانی ای بل پړ څخه خلادام په مخ سره سپین سره دا مر سره پر یو ډنډي پر بلندې باندې کېږي، دا مر سره دت کوان شان اخشان ای به غیرت لري په کور کې ناس میړه زوی پلار ورور دا په کور کې ناس نظم غیرت دی. دا زموږ به غیرتیا په وجه په نور باندې به د عذابونه راځي. قسم په خدای چې درایي. او ګوره کتاب لیکلی دی وای کچيري یو شزه د یو کور سره به ساتره راوځي د دې شزه به ستري د دې کور د نارینو پر به غیرتیا باندې دلالت کوي چې ګوره زما پلار زما ورور زما زوی زما میړه دومره به غیرت دی چې زه په لس مخ باندې په دې څو کې لکه بيزو ګرځم، خو زما پلار زما زوی زما میړه او زما ورور د دې غیرت په کور کې نازب شي غزولې دي. دا د دې پر به غیرتیا باندې وای دلالت کوي. معلومه چې پلار به غیرت دی، میړه به غیرت دی، زوی به غیرت دی او ورور به غیرت دی چې د خور لور ماینا او مور دا په بیان باندې په لوڅ مخانو او په بستری باندې ګرځي. نو دا د دې پر به غیرتیا باندې چې دا دلالت کوي. نو دا د قیامت د علامات څخه یو غټه علامه ده.